السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. څنګه یې را؟ سید دې ښه دی؟ ستا څه نوم دی؟ څه؟ شازیب. او د پلار دې څه نوم دی؟ ګلزاده. د کوم ځای یې؟ ګنډېرو. دا اوس چې موږ ولاړ یو دې ته څه نوم وایي؟ ادي اوبه. په دې ګنډېرو کې دا ادي اوبه دي. او دا ګنډېرو خو زموږ دې معیارو کې دی که نه؟ اچھا او دې طرف ته څه نوم وایي دې ته؟ دتی. او د کوز ته؟ انګروشه. او دې خوا مولا بانډه ده؟ ښه. او ګیرو. او دا څه شی دی؟ ښه. او کټه سر هم دلته دی؟ ښه. د انګورو طرف ته دی؟ ښه 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 ښه. او ته څه کار کوې؟ بیزې ساتې؟ ماشاءالله ماشاءالله. او ذکر ورسره کوې خپل؟ په زړه کې خپل مونځ ځوتی؟ په زړه کې ځوتی، په خوله باندې نه دی؟ بیزې چې وساتم مازغه مې به کار پرېږدي، چې کوم ټکی راته څوک وایي نو بیا هغه زده کوم. ښه 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 ښه. او جومات مونځ له ځي؟ ښه. لکه پلار د باندې بیزې ساتي او جومات ته نه ځي، او پلار دې په خپل جومات ته ځي؟ ایسته په کور کې. او پلار دې ته مونځ زده کوي؟ مونځ ته زده دی؟ مونځ ته زده دی؟ لږ لږ زده دی. او کلمه خو به ته زده یې که نه؟ ځکه کلمه ووایه، تیز ووایه. لا اله الا الله محمد رسول الله. شاباس. او مونځ څومره زده دی ته ووایه؟ وتبارك اسمك وتعالى جدك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. شاباس. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. ښه. لکه ټولې ته نه دی زده مونځ؟ ښه. او دا دې د چا نه زده کړې ده لږ لږه؟ ښه. لکه غره کې څوک راشي چې څوک یې ته وخېږي هغه نه به یې زده کړې؟ او مور دې شته؟ مور دې مونځ کوي؟ نو هغې نه یې نه زده کړې؟ نه نو بیزې خو د باندې پلار ساتي که نه؟ مور څه کوي؟ ښه. لکه ناوخته لاړ شي ستړی جو مور درته کله ناکله ووایي او کله یې نه وایي. نو خیر دی لږ وختي ځه که نه، ماښام ځه یا مازدیګر ځه، جو مونځ به ترې لږ لږ زده کوې. ښه ده. خو مسلمان چې مسلمان وي په هغه خو مونځ فرض وي که نه؟ د ورځې څو مونځونه دي؟ 5 مونځونه دي. 4 نه دي، 5 دي. کم کم دي؟ سهار، غرمه او ماسپښین یو شو. غرمه او ماسپښین خو یو شو که نه؟ مازدیګر مونځ خو اوس زمونږ څه وکړو که نه؟ خوند یې وکړو، مزه یې وکړله، زړه دې په قلاره شو. هاي شاباسې. او دلته جومات شته؟ اذان پکې کېږي؟ کوم ځای کې دی؟ ښه. نو ته خو له نه ځې که نه؟ ته ستړی یې که نه؟ لکه ته دلته بیزې ساتي او د دې وجې نه بیا ناوخته کور ته ځې، نو ته داسې چل کوه چې دلته ځان له اذان کوه او بیا ځان له ایسته مونځ کوه. صحیح ده؟ اذان به څنګه کې؟ تیز وکړه. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله اشهد ان لا اله الا الله محمد اشهد ان لا اله الا الله لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه. اوس دوه ځلې وایه. ګوره هر یو څیز دوه ځل وایه. اشهد ان لا اله الا الله هم دوه ځل، اشهد ان محمد رسول الله هم دوه ځل وایه. حي على الصلاه بیا ووایه. اوس دا بل ووایه. شاباس. اوس هاي شاباشي. دغه شان په دې ګټه ودرېږه که نه؟ دا دې اوبه دي که نه؟ دلته لږې لږې اوبه بهېږي. دلته راځه اودس کوه که نه؟ او بیا دغه شان ښایسته اذان کوه که څوک
نو ټیک ده که نه وي نو ښایسته ځای دی که نه بس دلته ودرېږه وایي ځان لمونځ کوه خو څه در لمونځ له نه درځي هسې خو به ښکته پورته کېږي که نه لکه دا موږ سره چې ته اوس ښکته پورته شوې که نه داسې به کې نو چې تا سره نور ملګري میلاوېږي هغوی هم څه ښکته پورته کېږي نو دا څومره ګټې او دا بوټي چې دي او دلته ته اذان کوي او د الله نوم والي دا به د قیامت په ورځ در باندې ګواهي کوي الله رب العزت به په فرشتو باندې فخر کوي چې وګوره زما بنده زما نوم په خوشي ځای کې یادوي الله به خوشحالېږي باندې صحیح ده او خپل مونځ زده کړه الله خو پېژنې که نه الله څوک دی اسمان موږ چې پیدا کړي یو الله اسمان کې نه دی الله هر چېرته دی الله هر چېرته دی ښه الله دلته هم دی هر ځای کې دی موږ یې موږ یې نه موږ پیدا کړي یو که نه موږ به د هغې د عبادت کوو صحیح ده محترمو عزیزانو تاسو واورېدل زموږ مکالمه د دې ملګري سره دا زموږ ملګری مولانا عالمگیر صاحب دی شعیب بھائی زموږ سره دا دی راغلی دی او دا ویډیو چې کوي دا زموږ ابراهیم بھائی دی موږ د ګیدرینګ په طور باندې د چکر په نیت باندې نن راووتو دلته میا بابا میا عمر چمکنی صاحب رحمت الله علیه طرف ته یو منصوب یو چینه ده د هغې خوا ته راغللو چې موږ به خپل چکر ولګوو او لږ به خپل ریفریشمنټ وکړو نو د هغې په سلسله کې موږ هلته کوز نه شو ځکه چې ځای ډېر ښکته و موږ لږ ټیک نه وو نو د هغې خوا ته دي خو ادي اوبه ورته وایي هلته کېناستو خپل خوراکه مراکم پاکه کړله نو په دې کې موږ ولیدو چې شپونکي یک ګډي بیزو ساتونکی یو ملګری راغی په ډېر ناشنا حالت کې و نو د هغې نه چې موږ کله تپوسونه شروع کړله د هغه لا غریب له کلمه صحیح نه ورتله مونځ خو خیر خیریت دی د مازدیګر مونځ موږ ځان سره ودرو تپوسونه هم کول ولې پلار مې مونځ نه کوي موږ ته چل نه ښیي او دا ځای بالکل خوشي پسمانده علاقه ده اگر چې پسمانده ده خو دومره لرې نه ده لکه تاسو وګورئ ملګري مخامخ دا مخامخ ځای چې ښکاري دا عارف دی د معیارو د بوډونۍ خواته یو غټه مدرسه د هغې مناره دا موږ ته مخامخ ښکاري په دې ځای کې لاندې دا جومات دې ځای کې نږدې دی یعنې دا ټوله خواوشا چې کومه علاقه ده دا ښه شهري او د ښار ځای دی په دې کې تاسو ته باقاعده طور باندې د آبادي ښکاري جوماتونه ښکاري نو عزتمنو تاسو به اورېدلي چې د ګاونډي په ګاونډي باندې غټ حقوق دي نو حق یوازې دا نه دی چې کنې زه په کور کې روټۍ خورم روټۍ پخوم سالن پخوم یا بل څه پخوم او ګاونډی مې وګیره وغله زه ورکړم دغه د ګاونډي حق یوازې نه دی دغه هم دی خو دا زما د کلمې حق دی زما د مسلمانۍ حق دی د آخرت د فکر کم حق دی دا زما سره په ګاونډ کې د دې یو لار یعنی خول د جالمې د خول فاصله ده دې طرف ته چې راوړي نو دا خلک په دې پسماندګۍ کې پراته دي چې غریبانان د دې منځونه نه دي خبره د جوماتونو د ماحول نه دي خبر د کلمې پورې خیر خیریت دی صحیح الفاظ نشي ادا کولی نو دا زما ستاسو ذمهواري ده چې په دې نږدې علاقه د جندول معیارو په دې علاقه باندې دې طرف ته لږ لاړ شو دا انګرو شا ده دا مولا بنډه ده دا ډتۍ ده دا قسم علاقې چې دي ګنډېرو دی نو په دې کې دا ماشومان غریبانان د میډیا په دې دور کې د سوشل میډیا په دې ماډرن دور او جدید دور کې دا غریبانان د دین اسلام نه او د دې سيزونه ډېر لري پراته دي نو راځي چې موږ ته خپل ذمہواري وګڼو یا کو تبلیغي اسفار کو نه کو کم سے کم او موږ چکر باندې زو چکر پنيت باندې هم چرته زو نو دا نیت سره واخلو چې یار موږ به یو کس دو سره ملاویګو د کلمې ترغیب ورکو د مونږ طریقه به ته یادو نو ان شاء الله دا سیس به زمونږ د غاړي هغه کم پابندي چې دا او زمونږ چې کم غاړه په دې باندې ازاديږي نو هغه به الله رب العزت ثواب برکې او هغه سیس به موږ ته رانصیب کیږي نو امید کوم چې دا سیس به زمونږ کامیاب روان شي او دا کم حق چې زمونږ په ذمہ باندې دی الله به دې نه مونږ مبرکې او الله به موږ ته د دینه براءت راکړي مولانا نبی صلی الله علیه د دین یو خبري اوري بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې مولانا صاحب ډېر ښکلې خبره وکړه موږ خو د خپل ګیدرینګ په چکر باندې راغلي او چکر مو لګو پخلی مو وکړو دا ملګری میلاو شو ماشاءالله مولانا صاحب دې ته د اودس طریقه مو وښووله موږ ورته کلمه مو سیده کړله لمونځ مو ورته وښود د اودس چلو ته شویا به ډېر محنت وکړو خپې لاسې مو له وینځله او ډېر ټیک راټیک شو نو ماشاءالله دا مونځ پنځه مونځونه پېژاندل چې سهار غرمه مازدیګر ماښام ماسخوتن دغه مونځونه دي دا کلمه ده او اذان مو ته ماشاءالله مولانا صاحب وښو یقینا که هر څرته سړی ځي خو چې خپل د دین دعوت چلیږي یقینا دا زموږ لپاره د دنیا او د آخرت کامیابي ده او دا زموږ لپاره نجات دی په دې به زموږ الله هم خوشحالېږي د الله نبي هم خوشحالېږي اگر چې موږ خپله یې خوشحالي وکړه خو موږ پکې الله او د الله رسول هم خوشحاله کړو د هغې نوم هم چوت کړو په دې ګټو په دې بیابان کې هم د الله نوم واغستو نو یقینا چې دا ګټې او دا شګې او دا غرونه موږ باندې الحمدلله ګواهي کوي او یقینا کېدای شي چې دا زموږ دپاره د نجات یوه ذریعه وګرځي او الله په دې باندې موږ جنت ته بوځي واقول قولي هذا لا اله الا